ټولو نه اول یو حدیث دی او دا حدیث مبارک روایت کړی دی امام مسلم په مسلم کې، امام بخاری په بخاری کې، امام احمد مسند احمد کی، امام ابن ماجہ کی، امام بیہقی، ډیرو کتابو صحیح حدیث، امام ترمذی په ترمذی کی دا حدیث مبارک روایت کړی دی. دا واورئ د حضور مبارک یو صحابی دی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. پدی باندې په ګنټاو باندې خبرې کیږي چې صرف په معاذ ابن جبل باندې شروع شم داغه فضائل او یو ډیر جلیل القدر صحابي دی او دین تاسو دینه اندازه ولګوي چې دا څومره جلیل القدر صحابي دی معاذ ابن جبل چې حضور مبارک یو ځل ورته معاذ تا ته پته ده زستا سره مینه کړم. حضور مبارک ورته فرمایي زستا سره مینه کړم ته په ما باندې ډیر ګرانه. ورته فرمایي فداک ابي و امي یا رسول الله، زما پلار مور د پستا قربان شي یا رسول الله، زم تا سره مینه کړم تم په ما باندې ګرانه. ډیر لوی عبد الله ابن مسعود فرمایي کنه چې قران کریم کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام تویلی چې ان ابراهیم کان امه، ابراهیم علیه السلام یو کسو، خو الله تعالی یې چې دا داسې دی لگا غوند امت وی چې زمون په صحابو کې څوک یو کسی او غوند امتی هغه معاذ ابن جبل دی. او امام العلماء یوم القیامت برتبته، په ورځ د قیامت باندې به د علماو امام څوک معاذ ابن جبل بی رضی الله تعالی. ډیر لوی صاحب دی په خپل باندې. یمن چې یمن په هغه ټیم کې په یمن کې اهل کتاب يهوديان او اهل کتاب عیسایان دا اوسېده. دا حدیث د ټولو کتابو ذکر کړي دا واوري. هغه خلک رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته فرمایي مونږ له یو مشر راکړه، مشر چې د یمن گورنری، والی، حاکم، امیر، مونږ له یو کس راکړه. دا سه نور ته چې فلان کس راکړه، هغه ته پته ده چې یو زمونږ نظر دی، یو د مصطفی علیه السلام نظر دی، یو د زمونږ انتخاب دی، یو د مصطفی علیه السلام انتخاب دی. نو چې کوم د مونږ انتخاب دی او کوم د حضور مبارک، نو د حضور انتخاب د زمونږ د انتخاب نه بهتر دی. د حضور مبارک نظر د زمونږ د نظر نه بهتر دی. یا رسول الله مبارک مونږ له یو کس راکړه، خو چې دا کس صرف حاکم نه، یعنی صرف ساده مشر نه، بلکې یو ښه مربی اور سرا حاکم هم وي، یو ښه معلم پڑھانے والا او یو ښه مربی می. داسې یو کس مونږ له راکړه. صرف بس خالی په مشرانه باندې نه. حضور مبارک ورته فرمایي ښه دا خبره واورئ خوند بدله درک. حضور مبارک چې په صحابه کرامو کې داسې نظر اخوا دیخوا مخ کی رستو اوکا تا بوتا معاذ ابن جبل تا فرمائی ودریگا. معاذ ابن جبل یا ادراو او د یمن خلق و توائی چه دستاسو والی او حاکم او امیر او گورنر او مشربا نن نپس دا معاذ ابن جبلی تاسو زی دی بدر پس زدر لیگم چکلا او دا صرف حاکم نه دی، دا د ټولو نه ښه معلم، د ټولو نه ښه مربیم دی. ځکه تربیت دا ډېر اهم سیز دی. اوس ګورئ کله چې یمن خلک دا سوال نبی علیہ السلام مبارک پورا کړ، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن د پاره والی او گورنر منتخب شو. حضور مبارک دې په سورلې باندې سور کړ، ساز او سامان او زادرا هغه یو لور کړه. اوس کمال ته ګورئ معاذ ابن جبل دا دی محب دا رسول الله مبارک یو محبت کوون کړي او حضور مبارک دی محبوب، محبت کوون کې معاذ دی محبوب
علیہ السلام رسول الله محبوب دی. معاذ ابن جبل حضور مبارک په سورلې باندې کېنولی دی او حضور مبارک دغه سورلې سره په خپله باندې په ځمکه پیدل روان دی. سورلی روانه ده، معاذ ابن جبل په هغې باندې سور دی، حضور مبارک ور سره پیدل روان دی. معاذ ته فرمایي رضی الله عنه چې بچی یو څو خبرې ارته کوم، دا تربیت دی. اوس ګوره دا حدیث واورئ. یا رسول الله مبارکه کومې خبرې راته کوي؟ ورته یي چې ټولو نه اول خبره خو ورته دا کومه چې کیدی شي چې زما او ستا دا ملاقات اخیرنی، کیدی شي ته بیا یمن نه راځې که نه، ستا محبوب علیه السلام په دنیا کې نه. اول خدا زړه غټ کړه. حدیث مبارک کې راځي چې حضور مبارک دا الفاظ معاذ ابن جبل ته او فرمایل په چغو چغو باندې وژړل. دی په سورلۍ باندې ژاړي، حضور مبارک ژاړي، حضور مبارک په ځمکه باندې ژاړي. ځکه چې څنګه معاذ ابن جبل حضور علیه السلام محبوبو، داسې حضور علیه السلام مبارک معاذ ابن جبل محبوبو. دواړو سره مینه کړه. کیدی شي زما دا ملاقات اخیرنی. او بیا همغه وشو چې معاذ ابن جبل یمن نه راته، حضور مبارک دنیا نه تللی. کیدی شي دا زما اوس ته اخیرنی ملاقاتي. او بیا ورته څه فرمایي؟ بیا ورته فرمایي بچې چې کوم ځای ته لیږم که نه، هغه د اهل کتابو ځای دی، د یهودو د عیسیانو. بچې خلکو سره سختی مه کړه. دی دا مقصد نه دی چې دین ورته پرېږده، دین نه ورته وځه. بلا وجه خلکو سره سختی مه کوه. خلکو سره په دین کې اسانتیا کوه چې څومره پورې حضور مبارک ما الله څومره پورې اسانتیا بیان کړي، خلکو ته آسان آسان احکام بیانوه. دین کې چا سره سختی مه کړه. او بیا څه ورته فرمایي؟ نصیحت دی، تربیت دی. وی چې بچی چې کله ته هلته لاړ شي، ټولو نه اول هغې خلکو له د توحید دعوت ورکړه. چې کله در سره توحید ومني بچه معاذ ابن جبل مبارک بیا ول رسالت تبلیغ او تلقین او اغیتا رسالت خودنه وکړه. چې رسالت در سره ومني آرام آرام باندې بچه په آرام آرام باندې سختی به ور سره نه کوي. بیا د هغې نه پس ورته ووایه چې الله تعالی په ورځ او شپه کې 5 منځونه فرض کړي دي، د منځو تلقین ول ورکړه. بچی چې هغه سره ومني بیا د زکات د نصاب او د هغې ادا کولو د هغې تلقین ول ورکړه. او داسې ورته ووایه چې مالداره خلک به زکات ورکوي، فقراو له مالداره نه به اخلو، غریبانانو له به ورکو. خو بچی یاد لره که دا کله نه چا نه زکات اخیسته او یو مال یا ډیر ښایسته او یو یا ډیر بیکاره او دا کوم مال ده چې تر اخیشتنو یو داسې متوسطو درمیانو، نو بچی هغه ښایسته مال مه تر اخله خیر دی. ځکه چې ښایسته مال باندې چا زړه نشي، هغه متوسط او درمیانه مال تر واخله. ورته یي خلکو سره وي چې ګزاره کړه حضور مبارک. او چې بیا سره دا احکام او فرایض ومني، نو یو وصیت او تربیت دستا کومه او هغه دا دی چې اتق دعوة المظلومه. مظلوم سړی بد دعا نه ځان ساته. معاذ ابن جبل یو مظلوم انسان تعالی راغی ته خو گورنری، نو دا هغه د بد دعا نه ګوره ځان ساته. چې داسې څه فیصله ونه کړي چې هغه تا ته بد دعا وکولې، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رسول الله ورته فرمایي ځکه چې مظلوم کله خولې نه بد دعا وباسي ستا په حق کې، نو د مظلوم د بد دعا او د الله په منځ کې پرده ګوره نه، ډایرکټ د مظلوم انسان بد دعا د الله جل جلاله دربار ته رسي، الله یې قبلی. نو اتق دعوة المظلوم، اغینم ځان وساته بچي. او دا معاذ ابن جبل په سورلۍ باندې سور دی او حضور مبارک ور سره په ځمکه باندې روان دی. نن محب سور دی او محبوب لاندې روان دی. دا خبرې په ایمان باندې وای. تاسو کله خپلو بچو ته کړي داسې؟ ما ته ودرېږئ یو کس په دغې مجمع کې چا ورته کړي بچې دا مه کوه دا وکړه. زمونږ ستاسو بچي په غټو غټو جابونو باندې هم شته، چېرته دا نصیحت ته ورته کړی یو مظلوم راشي ما او تا سره په دغې دفاترو کې څه کېږي؟
تباہ و برباد شو، دومره غصه شو، دومره هایپر شو او دومره موتا بیچین شو چې ارڅ ختم کولري کو. بس یو بچی چې ستا دغه تربیت نه کړي، دا محبوب علی السلام خپل بچی نه و، د کور یې نه و، د خاندان یې نه و، خو د حضور مبارک صحابیو او ذمہ داری ورکوي د یمن گورنری او حضور علیہ السلام داغه تربیت کړ.